ته حج دپاره لاړ شي یا عمرې دپاره لاړ شي او بیا نبي علیه صلات وسلام قبر ته نږدې ودرېږي او ته وایې چې السلام علیک یا رسول الله، نو آیا تا ته به رسول الله جواب ډېر کړي؟ او چې کله قبر کې درنه سوال وشي څه من نبي و که نبي د څوک او تا ګیره خریلې وي، نو ته به فرشتو ته څه جواب ورکوې؟ فرشتې به تا ته وایي چې تا خو ګیره خریلې دی، تا خو خپل شکل صورت د غیرو په شان جوړ کړی دی، تا چې ګیره خریلې دی ته حج دپاره لاړ شي یا عمرې دپاره لاړ شي او بیا نبي علیه صلات وسلام قبر ته نږدې ودرېږي او ته وایې چې السلام علیک یا رسول الله، نو آیا تا ته به رسول الله جواب ډېر کړي؟ آیا تا نه به رسول الله خوشحال شي؟ رسول الله خو په خپل ژوند باندې هغو خلکو نه مخ اړولی و چې هغو ګیرې خریلې وي. تاسو ته به پته وي یو ځل د کفارو له طرفه یو وفد راغلی و، هغوی ګیرې خریلې وې، نو نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیلو چې تاسو هلاک شئ، تاسو دا ګیرې ولې خریئ؟ تاسو ته چا ویلي چې ګیرې وخریئ؟ نو هغوی ورته ویل چې مونږ ته خپل بادشاه ویلي دي چې ګیرې وخریئ. نو نبي علیه صلات وسلام ورنه مخ واړولو، نه په کم کار باندې چې نبي علیه صلات وسلام په خپل ژوند باندې مخ اړولی وي. نو مرګ نه بعد به نبي علیه صلات وسلام هغو خلکو نه خوشحال وي چې دوی هغه کار کوي چې نبي علیه صلات وسلام په خپل ژوند باندې هغه بد ګڼلو. ته حج ته لاړ شي، عمرې ته لاړ شي، ګیره د خریلې دی، ته څنګه د نبي علیه صلات وسلام روضې مبارکې مخ ته ودرېږې؟ لږ سوچ وکړه په دې خبرې باندې. او چې کله قبر کې درنه سوال وشي څه من نبي و که نبي د څوک او تا ګیره خریلې وي، نو ته به فرشتو ته څه جواب ورکوې؟ فرشتې به تا ته وایي چې تا خو ګیره خریلې دی، تا خو خپل شکل صورت د غیرو په شان جوړ کړی دی، نو ته به فرشتو ته څه جواب ورکوې؟ که څوک ډېر هم نیک عمل کې عبادت کوي خو چې ګیره خري نو هغه ناکام روان دی.